خدای پاک وای د حج خاص معلومې میاشتې دي. د شوال د اول نه شروع چې او لسمه یو لسمه دولسمه د دیارلسمه د ذوالحجې باندې ودرېږي. نو په دې میاشتو کې که چا اراده د حج کړې او هلته لاړ شي نو خدای وای فلا رفث پوچ خبرې به نه کوي د ښځو د خیش د ډول ولا فسوق او نه به د ګناه خبرې کوي د غلا د غیبت ولا جدال فی الحج نه به جګړې کوي په حج کې. باقي ستاسو د ټولو اعمالو نه خدای پاک خبر دی. پوچ خبرې خو هر وخت ناروا دي او د ګناه خبرې هر وخت ناروا دي او جګړې کول هر وخت ناروا دي. او خدای پاک دا بالخصوص په حج کې ذکر کړی دی ځکه حج کې د دې خبرو احتمال زیات. نو پام کا پوچ خبرې ونه کړي. پوچ هغه خبرو ته وایي چې د ښځو سره تعلق لري چې دا ښځه څنګه ده دا څنګه ده. چونکې د ښځو احرام په مخ کې مخ به نه پټوي چې څو پورې د خلقو د سړو ورته خاص کتل نه نو ښځه به مخ احرام کې کولو ساتي. او هلته د خدای پاک شان دی چې د ټولې دنیا نه خلک راغلي د کافرو د ملکونو نه. لیکن مسلمانانو شکر دی داسې ملک نشته چې هلته د لوی تعداد د مسلمانانو نه او د بعضو ملکونو خلک ډېر خشته دي او ښځې هم ډېرې خشته دي. داسې ښځې وایي چې ته به نور پرې نه دی لګېدل. نو نادیده که خلک چې ښځو ته وګورې مثلا یا بله خبرې زړه کې راشي نو شریعت دا بندۍ ګورې پام کوه ښځو ته ونه ګورې او نه د ښځو خبرې وکړې. پوچ خبرې به نه کې ځکه د دې یوه هلته زیاته. نو خدای بالخصوص په حج کې دا ذکر کوي. د ښځو ما درته ووایي چې احرام په مخ کې دی نور د هغې دپاره بل څه نه دي مقرر. نو چې سړي نه نو مخ به یې څرګند دی. البته که سړي او مخې ته راتلونکي ورته ګورې نو دا به په مخ یو نوی پرده راځوړنده کړي خو چې مخ سره یې لګي نه نو اوس پخوا به دې باندېشیانو ښځو دلته پوزکي لګولې نو د هغې د پاسه به یې ټوکره راواړوله او بعضو ډکي لګولې د هغې د پاسه چې مخ سره لګي نه. خو اوس داسې ټوپۍ راغلې دی لکه د وړو د سکول په شان دا مخې ته چې جې وي نو دغه شانتې زنانو دپاره نو هغه په سر کې او د هغې دپاره خاص په ډول ته یو د بوقې په شکل حجاب جوړې نو هغې کې هغه هر څه ولا فسوق نه به له ګناه خبرې کې د چا مال ته به لاس کښېنه د چا غیبت به نه کې